رد شو په هغه مسله باندې نن سبا ډېر مشهوره شوې ده چېرته چا به بیان کړي په دې نیټ کې نو زه خو بار بار دې ملګرو ته یم زه نن سبا هر سړی مفتي دی او هر سورګي شاګول دی ځان ته موبایل کېږدي او شروع کړي به چې څه ووایي نه دلیل شته د قرآن نه نه دلیل شته د حدیث نه خو بس جي مسله بیان کړو او خلک ورته سخت خوشحاله دي چې به جي مسله بیان شو چېرته چا به دا مسلې بیان کړي نو زمونږ خواله بې شماره د خلک رالو تپوس کوي چېرته چا دا مسله بیان کړې ده چې کوم سړی چې مسافر وي او د ده بچي په ملک کې نو د نابالغو بچو حساب به هم دغه ملک ورکوي په کوم ملک کې چې دی اوسېږي او د بالغو حساب به د خپل ملک ورکوي که هغه پاکستان دی او که افغانستان دی حیرانې به چې دا مسله په کوم ځای کې بیان شوې ده څه ناشنا مسلې بیان کړې ده که ناشنا که بل پر حدیث ووایو زه لږ ساعت دپاره به دا ووایو چې فطرانه په پیسو کې ورکول جایز دي نو دا فرق د کوم ځای نه راغی چې نابالغه حساب به هغه ورکوي کوم ملک کې چې دی اوسېږي او د بالغه به هغه حساب ورکوي په کوم ملک کې چې هغه اوسېږي فرق کوم ځای کې دی څه ناشنا فرق حکمت په دې کې څه دی په دې کې حکمت څه دی چا پکې دا حکمت ذکر کړو وایي ځکه چې دا ماشوم تابع دی بالغ نه دی د خپل پلار تابع دی د چا خپل پلار په پلار باندې خرچه لازم ده نو ځکه چې تابع دی د پلار او خرچه په هغه لازم ده نو هغه به د هغه ملک حساب ورکوي کوم ملک چې پلار دی نو ولې د مور خرچه په چا لازم ده دا په دې خاوند نه لازم کوم بچي چې بالغان دي او خپل کاروبار یې نشته او کور کې ناست او سبقونه وایي او پلار په خرچه کې ولې د دوی خرچه په چا لازم ده او دا د چا تابع دي دا د پلار تابع داسې چېرته چا چې دغه ورشغولی دی نه د هغه سره دلیل شته او نه بل چا سره شته دا عوام راځي په مخه مانه تپوسونه کوي په مخه او زه د عوامو ته هم حیران یم چې کله موږ سوچه دین بیان کو قرآن او حدیث نه سره آیت پیش کو یاره مړه وي نوي مسلې بیان کړي حالانکه قرآن نه به دلیل پیش کوي قرآن نه هغه قرآن ته نوي مسله وایي اوس دا مسله چې کومه ده واورېده بس وایي سبحان الله علم کې مو اضافه وشوه دا نوي مسله راووته علم کې خو اضافه هله وشي چې یو مسله ستا نوي ته واورې او دلیل وسره دې سره اوس څه دلیل دی برای مهرباني زما ټولو ملګرو ته دا درخواست دی که دلته ناست دي که زما بیان اوري او کینی که چاته څه دلیل میلاو شو نو ما به لازم پوه کوي په دې مسله باندې چې د نابالغه بچو حساب به هغه کوم ملک چې پلار دی او د بالغو به هغه حساب به کوم ملک چې هغه اوسېږي ما به پوه کوي چې د اوسه پورې دا مسله نه موږ اورېدلې ده او نه پې د اوسه پورې زما دا ذهن کولاویږي چې دا څه شی دی او نه دا مسله د دې زمونږ کوم وروڼه چې دیوبندیان دي یا ځان ته مقلدین وایي یا احناف دي د دوی مشرانو دا مسله نه ده بیان کړې که د کوم ځای نه دا مسله راووته احناف زه یادومه چې کوم په حنفي مذهب دا تلر کې دیوبندی او بریلی او دوی موږ احناف دا تلر کې دا وروسته دا خبر راغی د احنافو د کتابونو نه دې ما ته څوک دا مسله وښیي کوم معتبر کتابونه چې د احنافو دي د فقې د هغې نه دا مسله وښیي چې دا فرق شته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته مولانا صاحب محترم څنګه جی ښې صحت برابر دی تاسو دغه د یوې مسلې پوښتنه کړې ده چې که یو سړی په سعودیه کې اوسېږي او اولاد یې دلته اوسېږي پاکستان کې نو دوی به د سرسیه د اولاد چې کله اده کوي نو د کوم ملک په اعتبار سره به اده کوي او ورسره تاسو دغه د یو غیر مقلد شیخ ویډیو هم رالیږلې ده چې په دې باندې هم زه څه تبصره وکړم څه ووایم نو دغه مختصرا د مسله سره د دلیل مختصر زه بیانوم او بیا هغې نه په دې ویډیو باندې درته راځم مختصرا او بیا به زه درته ښکاره کوم چې د غیر مقلد شیخ ابو حسان سواتی څومره د دجل نه او د دوکې نه او د دروغو نه کار اخیستی دی الله د زموږ حفاظت وکړي مسله دغه ده چې
په هر انسان باندې د ځان خپل ځان سرسیه هم لازمه ده چې هغه مالدار او د خپل اولاد سرسیه هم په د باندې لازمه ده. اوس مسله په دې کې راشي چې که یو سړی په یو ملک کې اوسیږي او د اولاد په بل ملک کې اوسیږي، اوس دغه سړی د خپل ځان سرسیه چې کله ادا کوي، صدقه الفطر هم ورته وایي، زکات الفطر هم ورته وایي، نو هغه کوم ملک کې چې دی اوسیږي هغه خپل ځان صدقه فطر خو به دی د هغه ملک په اعتبار سره ادا کوي، په دې کې هوی څه هغه نشته دی. خو البته چې کله دی سرسیه د خپل اولاد ادا کوي نو هغه به په هغه ملک اعتبار سره ادا کوي چې کوم ملک کې دی اوسیږي، که هغه ملک اعتبار سره چې کوم ملک کې د اولاد اوسیږي. په دې کې د فقهاو اختلاف دی او دواړو طرف ته اقوال شته دي، چونکه په دې مسالې کې صراحتاً خو څه دلیل د قرآن او د حدیث شته نه دی. یعنی چرته په قرآن کې یا په حدیث کې داسې نه دي راغلي چې الله یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد فرمایلی چې که یو سړی په یو ملک کې اوسیږي او د اولاد په بل ملک کې اوسیږي نو چې کله د سرسیه او صدقه فطر ادا کوي د اولاد د طرف نه، نو په دې کې به دغه ترتیب وي. دغه مسله نه داسې په قرآن کې راغلی ده، نه په حدیث کې راغلی ده، او نه چېرته د صحابهو نه د دې څه داسې نقل شته دی. بیا چې کله مسله داسې شي چې هغه صراحتاً په قرآن او په حدیث کې نه، نو په دې ځای کې به بیا ته نورو خارجي دلایلو ته او قرائنو ته او استناس به کې هغې ته به ګورې او احتیاط پهلوګانو ته به ګورې. نو بهرحال فقهاو کې په دې کې اختلاف دی. بعضې فقها دا وایي چې کله انسان صدقه فطر ادا کوي د خپل اولاد دی طرف نه، نو هغه به بیا په هغې ملک په اعتبار سره ادا کوي چې کوم ملک کې دغه سړی دغه انسان خپله اوسیږي، د هغه ملک اعتبار به نه کېږي چې کوم ملک کې د اولاد اوسیږي. مثلا یو انسان دی هغه په سعودي عرب کې اوسیږي یا په قطر کې دی یا په بل ملک کې دی او د اولاد په پاکستان کې دی، نو چې کله دی صدقه فطر د خپل اولاد طرف نه ادا کوي نو دی به بیا د سعودیه په اعتبار سره یا هغه ملک په اعتبار سره چې په کوم کې دی اوسیږي هغه ملک سره به اعتبار سره به ادا کوي. د پاکستان چې د کوم زمونو او د بچیانو ملک دی هغه اعتبار به نه کوي. یو قول په دې کې د فقهاو دغه او بعضې فقها حضرات دغه وایي چې نه، سرسیه به چې کله د انسان سرسیه او صدقه فطر ادا کوي د خپل اولاد دی طرف نه، نو بیا په دې کې به اعتبار د هغه ملک کېږي چې کوم ملک کې د اولاد اوسیږي. مثلا یو سړی سعودیه کې اوسیږي او اولاد یې په پاکستان کې اوسیږي، نو چې کله دی صدقه فطر ادا کوي د اولاد د طرف نه، نو دی به صدقه فطر د پاکستان په حساب سره ادا کوي او د سعودي عرب په حساب سره د خپل ملک په حساب سره به نه ادا کوي. د دوه اقوال شل د فقها. اوس په دې کې د فقهاو دلیلونه څه دي، په دې کې دلایل څه دي. په دلایلو ته تللو نه مخکې درته زه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بطور تمهید بیانوم، انشاءالله بیا به هغه دلایل تا ته په سمجھ کې ډېر زره درشي. هغه حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه منقول دی، ابو داود شریف هغه نقل کړی دی. د هغه الفاظ داسې دي: فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. دغه حدیث د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه منقول دی او سنن ابو داود کې موجود دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه فطر لازمه او ضروری ګرځولې وه. دا په هر انسان په ذمې د دې ادایګي لازمه ده چې کوم سړی مالدارۍ طاقت او وس وي د شریعت مطابق. څه دپاره؟ طهرا للصیام من اللغو والرفث. په دې حدیث کې د صدقة الفطر دوا حکمتونه او دوې فائدې حدیث کې بیان شوي دي. یوه فائده پکې دغه ده طهرا للصیام چې په دې سره د روژې صفایي کېږي، من اللغو د فضول نه یعنی خبرونه، او الرفث او د ګناهونو د ګناه د خبرو او د عملونه. وطعمة للمساکین
او دغه دومه فایده دغه دا چې دا د غریبانو دپاره خوراک دی انسان چې کله روجا نسی نو په روجې کې په انسان باندې الله جل جلاله ډېر احکامات ورته متوجه شي خصوصا انسان د روجې مقصد دا لعلکم تتقون چې په انسان کې تقوا راشي نو انسان به کوشش د کوي د سترګو د غوږونو د ژبې او د نور سوچ او فکر په اعتبار سره ځان به داسې ساتي چې دنه د الله نافرماني ګناه ونه شي خو چونکې انسان کمزوری دی بیا د ګناهونو نه ځان ساتل دا ډېر ګران کار دی نو انسان دې ته ګناه خامخا کیږي نو چې کله انسان صدقة الفطر ادا کی نو د صدقه فطر په برکت سره الله جل جلاله ګناهونو په وجه سره په روجي کې چې کوم خرابوالی راغلی او کوم نقصان راغلی الله جل جلاله د صدقه فطر په برکت سره هغه د روجي هغه کموالی او هغه نقصان ختم کړي او دومه فائدہ په دې حدیث کې د صدقه فطر دا بیان شوی دا وتعمة للمساکین چې په دې کې د غریبانو خوراک دی چونکې چې کله مسلمانان روجې ونسي نو بیا الله جل جلاله د روجې نه پس مسلمانانو ته خوشي ورکړې ده عید ورځې ورکړې ده للصائم فرحتان روجهداري سړي ته د عید ورځ الله جل جلاله خوشحالۍ دپاره ورکړې ده او علما لیکي چې دا د انسانانو په دا ورځ باندې د الله طرف نه مهمان نوازي المستیا او ضیافت کی او ګوره انسانانو سره موږ سره چې څومره مال او دولت دا ټول الله را کړی نو انسانان که د عید په ورځ خوراک کوي او دوی د مال او دولت خرج کوي او په هغې باندې قسم قسم خوراکونه کوي نو دا د الله طرف نه د ده ضیافت دی د الله د طرف نه د ده مهمان نوازي ده د مال دته الله ورکړی بیا په دې مهمان نوازۍ کې او په دې ضیافت کې د مالدارو خلکو سره چې غریبانان او مساکین هم شریک شي الله جل جلاله د مالدارو خلکو په مالونو کې صدقه فطر لازم او ګرځوله او دا به غریبانانو ته ورکیږي چې غریبانان هم په دا ورځ باندې مسلمانان به مالدارو خلکو سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي نو دا په دې حدیث کې د دې صدقه فطر دوه فایدې راغلي اوس ګور دلایلو ته به راشي چې کوم فقها دا وایي چې کله انسان صدقه فطر ادا کوي هغه به د خپل ملک په اعتبار سره به د اولاد هم ادا کوي د هغې څه دلیل دی او چې کوم فقها دا وایي چې نه د خپل ملک په اعتبار سره نه بلکې د خپل اولاد د ملک په اعتبار سره به صدقه فطر ادا کوي د هغې څه دلیل دی هغه زه درته بیانوم ګوره د هغې فقهاو دلیل دغه دی چې کله انسان صدقه فطر ادا کوي د خپل اولاد د طرف نه نو دا صدقه فطر په حقیقت کې په ده باندې براه راست نه لازمه دا صدقه فطر په انسان باندې واجبه شوي د خپل اولاد په واسطې سره واسطه په منځ کې واسطه څوک وي خپل اولاد نو لہذا اعتبار به د دې واسطې کېږي د اولاد چې کوم ځای کې اولاد وي د هغې ملک په اعتبار سره به صدقې فطر ادا کېږي او په دې کې غریبانانو ته خوراک هم دی طعمة للمساکین چې کوم ملک په اعتبار سره ادا کړي نو بس غریبانانو ته پکې خوراک طریقه جوړه شوه او چې کوم فقها دا وایي چې نه انسان به د خپل ملک په اعتبار سره د اولاد صدقه فطر ادا کوي د هغوی دلیل دغه دی چې ګورئ ټیک شو دغه صدقه فطر په انسان باندې خو براه راست نه لازمه د خپل اولاد په واسطې سره په واجب شوي خو واجب خو په انسان باندې کنه واجب خو په پلار باندې کنه ادایګي خو به پلار کوي کنه هغه په ته باندې لازم دی نو چې څنګه په پلار باندې د خپل ځان صدقه فطر لازمه ده او هغه به دی د خپل ملک په اعتبار سره چې کوم ملک کې دی اوسېږي ادا کوي همدغه شان په پلار باندې د خپل اولاد سرسیا هم لازمه ده لہذا هغه د اولاد سرسیا به هم هغه ملک په اعتبار سره ادا کوي چې کوم ملک کې دی اوسېږي نه کې د اولاد د ملک په اعتبار سره نو د دواړو دلیل دغه د کوم فقها چې وایي چې د اولاد اعتبار دی هغوی سره هم دغه دلیل دی
چې چونکې اصل اولاد دی په دې کې لہذا د اصل اعتبار به کېږي د اصل واسطه چې کومه ده د هغې به اعتبار کېږي او چې کوم فقها وایي چې نه د پلار به یې د خپل ملک په اعتبار سره ادا کوي د هغوی دلیل دغه دی چې چونکې ادایګي د صدقه فطر د خپل اولاد د طرف نه د په پلار باندې لازمه ده نو چې وجوب یې ادایګي په پلار باندې د لحاظ اعتبار به هم د پلار د ملکی او پاتې شوم طعمة للمساکین چې په حدیث کې راغلی دی نو دغه فقها وایي چې که پلار یې چېرته د خپل ملک په اعتبار سره ورکي نو بیا هم په دې کې طعمة للمساکین خو راغله بیا هم د غریبانانو دپاره او مسکینانو دپاره په دې کې د خوراک لار جوړه شوه اوس دواړو طرف ته فقها دي او دواړو طرف ته خپل خپل دلیل دی او هغه دلیل په خپل ځای باندې د دواړو طرفونو مضبوط هم دی خو اوس په دې کې احتیاط په دې باندې دی په دې کې دی چې انسان عمل په دې دواړو طرفونو کې په داسې صورت باندې وکړي چې هغه انفع للفقراء یعنی په هغې کې د طعمة للمساکین چې د حدیث کې راغلی چې غریبانانو ته په دې کې خوراک سامان دی غریبانانو ته په دې کې نفع فایده ده نو چې په کوم صورت کې غریبانانو ته نفع زیاتی چې په هغې باندې عمل وشي نو دا احتیاطي پهلو دی دې ته وایي چې انفع للفقراء لکه مثال کې طور باندې که یو سړی په سعودي عرب کې اوسیږي او د ده بچیان هغه په پاکستان کې اوسیږي او دې صدقه فطر د خپل اولاد د طرف نه ادا کوي اوس که چېرته دې د خپل ملک د سعودیه په اعتبار سره ادا کړي نو صدقه فطر لږ زیاته په راځي او په دې کې غریبانانو ته لږ زیاته فایده ده پیسې به زیاتې شي ځکه چې سعودیه هغه چې دا کرنسي هغه چګه د پاکستان نه زیاته ده او که دې د پاکستان په اعتبار سره ادا کوي نو بیا هم صحیح ده خو په دې کې غریبانانو ته نفع کمه ده یا مثلا بالفرض والتقدیر که یو سړی په سعودي عرب کې اوسیږي او د ده اولاد په پاکستان کې دي خو کرنسي د پاکستان اوچته ده په سعودیه نه اوس خو د سعودیه اوچته ده پاکستان نه خو بالفرض که چېرته داسې یو وخت راشي الله دې راولي چې د پاکستان کرنسي اوچتی او زیاته قیمتي د سعودیه په کرنسۍ نه نو اوس په دې کې احتیاط دغه دی چې سړی د هغه ملک په اعتبار سره ورکړي چې کوم ملک کې د ده اولاد اوسېږي یعنې پاکستان ځکه چې هغې کې به پیسې زیاتې راځي او په هغې کې غریبانانو ته نفع زیاته ده او حدیث کې څه راغلی دی چې الله جل جلاله په موږ باندې د صدقه فطر ولې لازمه کړې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په موږ باندې ولې لازمه کړې ده دوه مقصدونه دي طهرا للصيام من اللغو والرفث او دویم دا چې طعمة للمساکین په دې کې غریبانانو ته نفع ده او غریبانانو ته نفع زیاته په دې کې ده چې سړی د هغه ملک په اعتبار سره ادا کړي چې کوم ملک کرنسي قیمت کې زیاتی خو البته که چېرته یو سړی هغه ملک په اعتبار سره ادا کړي چې د کوم ملک کرنسي په قیمت کې کمی نو بیا هم صحیح کېږي ځکه چې فی نفسه نفع په هغې کې موجوده ده طعمة للمساکین باندې عمل بیا هم وشو نو لہذا خلاصه د ټولو مسلې دغه شوه چې دا کوم حضرات نن سبا دغه بیانوي چې که یو سړی په سعودي عرب کې اوسیږي او اولاد دلته پاکستان کې اوسیږي نو دی به صدقه فطر د اولاد طرف نه چې کله ادا کوي د سعودي عرب په حساب سره به ادا کوي نو د هغې بنیاد دغه دی چې چونکې په دې کې احتیاط زیات دی په دې کې غریبانانو ته نفع رسول زیات دی او حدیث کې هم دغه راغلی دی چې طعمة للمساکین نو چې په کوم صورت کې د طعمة للمساکین اظهار زیات کیږي طعمة للمساکین معنا په کوم صورت کې ډیره پرته ده زیاته ده پکې چې په هغې باندې عمل وشي و دغه ده چې سړی د سعودي عرب په اعتبار سره چې هلته سړی اوسیږي د خپل اولاد پاکستانی اولاد صدقه فطر ادا کړي نو لہذا مونږ هم دغه وایو چې احتیاط په دې کې دی چې سړی د خپل نابالغې اولاد صدقه فطر د سعودي عرب په حساب سره ادا کړي که اولاد یې چېرته پاکستان کې اوسیږي خو البته
یو انسان ته الله مال ورکړی دی دولت یې ورکړی دی او دی خوشحالي منو کوي نو څه خبره ده چې که موږ دغه لږ قیمت مې ورته نیولی دی دې په ځای باندې موږ زیاتې پیسې لږ ادا کړو د 100 په ځای باندې موږ 200 ادا کړو 300 400 ادا کړه الله طاقت درکړی دی وس یې درکړی دی وسعت یې درکړی نو په دې کې به کوم نقصان ښه خبره ده او بل د صدقه فطر د عباداتو د قبیل نه دی د عبادات دی او په عباداتو کې په احتیاطي پهلو باندې عمل کول دا د شریعت مقصد او مطلوب دی شریعت په عبادت چې څومره دي په هغې کې به عمل په هغې پهلو او په هغې جانب او په هغې صورت باندې کې چې کوم کې احتیاط زیات نو لہذا غوره طریقه او بهتره طریقه دغه ده چې سړی د خپل اولاد صدقه فطر کا ادا کوي د نقدي په صورت کې بهتره خو دغه ده چې سړی د جنس په اعتبار سره ادا کړي غنم دي کشمش دي کجورې دي هغې اعتبار سره خو که چېرته سړی نقدي په اعتبار سره ادا کوي نو بلکل یې ادا کوی شي هېڅ کراهت نشته پکې بلکې دغه صورت بهتر دی خو د دې ځای کې اختلاف نه بچ کېدلې دپاره که یو سړی د جنس په اعتبار سره ادا کړي نو په دې کې هم بیا صحیح خبره ده هېڅ بدي نشته پکې خو فی نفسه صدقه فطر نقدي مال په لحاظ سره ادا کول دا ډیره بهتره خبره ده ځکه چې یو سړی ته کجورې ورکړي نو هغه به غریب په کجورو باندې څه کوي خو چې مال ورکړي هغه په خپل ضرورت کې بیا ښه خرچ کوی شي بهرحال نو بهتره طریقه دغه ده چې سړی سرسیا او صدقه فطر د خپل اولاد چې پاکستان کې اوسیږي او پلار په سعودي عرب کې اوسیږي سعودي عرب په اعتبار سره ادا کړي خو البته که چېرته یو سړي وس او تقدم نه گنجائش ورسره نو او دې د خپل نابالغ اولاد چې پاکستان کې اوسیږي د هغوی صدقه فطر پاکستان په اعتبار سره ادا کړي نو دا هم جایزه ده او بالکل صحیح دی په دې کې هیڅ هم حرج نشته بهرحال نو دا دومره غټه مسله نه ده چې دې نه سړی لانجې جوړې کړي او بحثونه جوړ کړي او د دې په بنیاد باندې په امت کې یو غوبل او تفریق او افتراق جوړی اختلاف جوړی احتیاط په دې کې دی چې د سعودي عرب په اعتبار سره ادا کړي خو که ورسره گنجایش نه او د پاکستان په اعتبار سره ادا کړي نو په دې کې هیڅ هغه نشته دی بالکل هیڅ حرج په دې کې نشته دی او بالکل یې صدقه فطر ادا کېږي او اوس چې دغه تا دغه شیخ ابو حسان سواتی ویډیو رالیږلې ده نو شیخ ابو حسان سواتی غیر مقلد الله د دله هدایت وکړي بس افسوس مونږ ته دا دومره ظالم انسان دی چې ځان ته مخې ته قرآن ایښي او کوي د علماو غیبتونه د دې بالکل کار نشته قسم بالله د اکثري ویډیوګانې ته بس ابتدا به یې څه کوي ابتدا به یې دغې یا بله ورځ ما ته چا یوه ویډیو راولېږله پاکستان کې یو داسې ملا دی داسې بس بیا په هغې باندې رد وکړي د څو ورځې مخکې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه یوه خبره کړې وه چېرته په لندن کې دی که په انګلینډ کې دی که چېرته دی یو پاکستانی اوسېږي ګیرې خریلی والې او په بخاري باندې اعتراضونه کړي نو شیخ ادریس صاحب په هغې باندې رد کړی بیا هغه خلکو په ذاکر نایک باندې فیټ کو او د ابو نقصان ساتي هم بس بیا په شیخ ادریس صاحب کې خبرې کړي دي او داسې او داسې او ذاکر نایک خو ښه سړی حالانکې د دوی خپل علما وایي چې ذاکر نایک عالم نه دی او هغه ډاکټر دی د متیازو چیک کول او د وینې چیک کول دغه کار دی معراج رباني د دوی لوی مناظر دی هغه بیان ما سره پروت دی هغه خپله وایي ذاکر نایک ته ما خپله مشوره ورکړې وه چې ته د علماو په کارونو کې کارونه مه ساتي نو بهرحال د دې دا کار دی بس په سر باندې به یې رومال اچولی قسم بالله سړی حیرانه شي چې څومره په خواږه لهجه کې امت ته دوکا ورکوي خوارجو متعلق قرسي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کله حضرت علي صاحب مناظرې ته ورلېږلی و خوارجو ته نو وایي چې د خوارجو د هرې خیمې نه د جړا او د دعاګانې او د تلاوتونو اوازونه راغلي دومره نیکانو په خپلو نیکوی او په خپل ظاهري شکل او صورت او دیندارۍ سره به امت ګمراه کولو همدغه شان دغه شیخان دي بل کار یې نشته دی بس دا مکمل یو ټیم دی چې هغه ویډیوګانې ورلګي چې په دې باندې تبصره وکړه نو بس هغه بیا د بل طرف ویډیو یې ورسره لګولي او خپله ویډیو هم ورسره ولګوي او شیخ ابو حسان سواتی صاحب کا پلا پر رد او ځان ته ظالم مخې ته قرآن ایښي او دا تحقیق نه کوي چې زه څه وایم او څه نه وایم بهرحال دی ابو حسان سواتی چې دغه ویلی دی چې نن هر سړی مفتی جوړ شوی دی کاش چې دی ابو حسان سواتی لږ دام ویلی وای چې نن هر غیر مقلد شیخ جوړ شوی دی دا شیخ لفظ یې دومره نه قدره او بې قدره شیخ خو به پخوا کې مشرانو دپاره ایستلی
اوس هر یو غیر مقلد چې په سر باندې د یهودیانو په شان رومال راچولې بس ځان یې شیخ جوړ کړی دی او وایي چې امام ابو حنیفه هم غلط شوی دی فلانی هم غلط شوی دی حافظ ابن حجر اسقلاني هم غلط شوی دی علامه عیني هم غلط شوی دی د دې ټول موږ سره ثبوتونه پراته دي او بس یو چې زه یم زه په حق باندې او بیا وایي دا ابو حسان صافي وایي دا مسله ما بیا چا په چرته کړی دلیل ورسره د قرآن او د حدیث نه نشته نو ظالمه چې درته کومه مسله بیانې تا کوم قرآن او حدیث بیان کړی دی په دې کې او بل ته قرآن او حدیث دلایل پیژنې د قرآن او د حدیث په نام والله چې د غیر مقلدینو د عوامو د لا علمینه دومره فایده واغسته چې دومره تی چام نه لاغسته بس عوام کوي چې کدا غریبانان عوام غریبانان کوي چې کوم ته قرآن او حدیث به نه هغه ته څه پته لګي چې دا څه پکې ورزان نه وردن نه کوي ورسز نه ته وباس او بیا دومره صلاحیت او جرأت نه چې چرته د علما مخې ته کینی او وی سره خبرو کوي بس عوام دوکه کوي او بیا وی چې په دې مسلې کې دوی غټ دلیل دا پیش کوي چې د نابالغي اولاد چې دي د پلار تابع دي نو وی چې ولې بالغ د چا تابع نو ظالمه د نابالغي اولاد سرسیا او سقطی تر په پلار باندې لازمه ده د بالغ اولاد او بیبي دا وی سرسیا او صدقې فطر په پلار او په خاون باندې نه د لازم په دوړو کې فرق دی په سرسیه کې نابالغ اولاد د پلار تابع دي او بالغ اولاد او بیبي دا نه تابع او بالفرض کدا غیر مقلدینو مسلک دغه لکه د بازي غیر مقلدینو دا مسلک چې دی د حدیث خلاف کچرته د غیر مقلدینو مسلک دغه چې د بیبي او د بالغ اولاد هم صدقه فطر په پلار باندې ده نو هغه صورت کې مونږ بیا دا وایو چې په هغه صورت کې هم دا مسله ده چې پلار په صدقه فطر د خپل ملک په اعتبار سره ادا کوي که د بیبي او د اولاد په ملک په اعتبار سره ادا کوي نو هغه کې مونږ بیا دا وایو چې کوم کې احتیاط ډیر دی په هغه باندې د سړی عمل کوي او بیا دی وی مونږ سوچا قرآن او حدیث بیانو العیاذ بالله العیاذ بالله تاسو او قرآن او حدیث یعنی د دې مطلب دغه شګور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه مقلد و امام قسطلانی مقلد و امام کرمانی مقلد و علامه عینی مقلد و امام ابن عبد البر مقلد و امام یعنی د چا نمونه زدر تواخلم امام زیلعی دا مقلد و علامه عینی دا مقلد و امام قرطبی مقلد و امام رازی مقلد و قاضی ثناء الله پانیپتی دا چا نمونه دا ټول نه پوهېدل په قرآن او په حدیث باندې او د نن د فتنې غیر مقلدیت چې د انګریز هندوستان ته کله نه راغلی په هغې نه مخکې سره وجود هم نشته دا په قرآن او حدیث باندې نه ته قرآن او حدیث چېرته بیانوې ته چېرته د عالم مخې ته کښېنه ته خو د قرآن او د حدیث تشریح د خېټې نه کوې او نسبت رسول الله ته کوې او بیا وایي که چاته څه دلیل ملاو شو نو بیا د مونږ ته موخي نو ظالمه تو خو خبره د دلیل په بنیاد کوي نه تو خو ضد او عناد او تعصب نیولې تو خو د یوې فتنې او په یوې ایجنډې باندې لګې تو خو په امت کې غبل جوړې او بیا وایي په دې کې د نن سبا ملایان د خپلو دیوبندیانو هم خلاف دي وایي د دوی مشرانو هم نه دي لیکلي کاش چې د سره نشته د قرآن الله قرآن کې وایي فلا تقف ما لیس لک به علم د کومې خبرې در سره علم نه هغه ولیکې تا د زمونږ د مشرانو کتابونه کتلي دي راځه زه یې درته ښیم امداد الاحکام د علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه فتوا ده اعلاء السنن لیکلی دی د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث و امداد الاحکام د هغه فتوا ده د هغه دریم جلد او صفحه 41 باندې د مسله لیکلې ده فتاوا رحیمیه د دارالعلوم دیوبند فتوا ده دریم جل او صفحه 113 په هغې باندې هم دغه مسله لیکلې ده فتاوا محمودیه د دارالعلوم دیوبند مفتی و مولانا مفتی محمود الحسن گنگوهی رحمه الله د هغه فتوا ده جلد نهم او صفحه 623 باندې هم دغه مسله لیکلې ده فتاوا دارالعلوم دیوبند چې د دیوبندیانو میانازه فتوا ده د هغه شپږم جلد او 314 او 311 نمبر صفحې باندې هم دغه مسله لیکلې ده نور زه د کومو کتابونو حوالې درکړې تا د دیوبندیانو مشرانو کتابونه کتلي دي ته خو صرف دې ته فارغ یې چې د علماو غیبتونه وکړي په هغوی پکې خبرې وکړي او بیا وایي دا مسله د احنافو په کتبو کې هم نشته افسوس 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 دومره دروغ قرآن د مخې ته ایښی دی
او د قرآن کې تا ته دغه آیت نشي یاد فنجعل لعنة الله علی الکاذبین په دروغجنو باندې الله لعنت وري تا ته د حدیث د بخاری دغه حدیث تا ته د دروغ ویلو نه مانع نشو جوړ آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي اذا حدث کذب چې کله خبره کوي نو دروغ به افسوس ته پتا باندې قرآن یې مخې ته ایښی دی او دروغ وایي او عوام وایي چې بس موږ د قرآن او حدیث قرآن یې مخې ته ایښی دی چې نو ورته څه وایي قسم بالله چې دې سړي په خوږه ژبه کې کوم زهر عوامو ته ورکړ او په اسلافو باندې جری کړ د هغې مثال نه ملوي دا زموږ ټولو احنافو کتابونو دا مسله څېړلې ده فتح القدیر در مختار فتاوى شامی فتاوى تترخانیہ بدائع الصنائع علامہ کسانی فتاوى تترخانیہ مجمع الانهر البحر الرائق شرح کنز الدقائق دی ټولو کتابونو دا مسله څېړلې ده زه درته عبارت وایم د شامی عبارت دی دا نورو کتابونو عبارت هم د دې په شان دی بیا ته وګوره لږ وهابي صاحب لږ د جهالت نه کار مه اخله لږ مطالعه کوه د عوامو ته ته څه وایې عوام تا باندې اعتماد کوي چې قرآن یې مخې ته پرېږدي غټ شیخ یې ځان نه جوړ کړی شامی کی عبارت دی وی وفی الفطر مکان المؤدی عند محمد وهو الاصح الدر المختار دا در مختار عبارت دی مخ کی شامی کو لیکي وی بل صرح في العناية والنهاية بأنه ظاهر الرواية كما في الشرمبلالية وهو المذهب كما في البحر فكان أولى مما في الفتح من تصحيح في الفتح فتحنا مراد فتح القدير ده من تصحيح قولهما باعتبار مكان المؤدى عنه قال الرحمتي وقال في المنح في آخر باب صدقة الفطر الأفضل أن يؤدي عن عبيده وأولاده وحشمته حيث هم عند أبي يوسف چې کوم ځای کې اولاد اوسېږي د هغه زوی په هغه ځای په هغه ملک په اعتبار سره وي وعليه الفتوى عند محمد حيث هو امام محمد سے فرمایي چې نه کوم ځای کې د ادا کوونکی سړی موجود وي هغه ځای په اعتبار سره وي قلت علامہ شمی وی لیکن فی الترخانیت یؤدی عنهم حیث ہوا چې سړی به سرسیاد د خپل ملک په اعتبار سره د اولاد طرف نه هم ادا کوي وعلیه الفتوى او په دې باندې فتوا هم ده وهو قول محمد ومثله قول ابي حنیفه دغه قول د امام محمد هم دی او د امام ابو حنیفه هم دی وهو الصحیح علامہ شمی وی چې دا صحیح دی بهرحال نو دغه مسله زمون کتابونو هم لیکلې ده اکابرین دیوبند فتواجات کم لیکلی دا احناف کتبو هم لیکلی دا خو بهرحال الله د دې زه به څه ووایم د دې دروغجن چې د قرآن او د حدیث په نام امت ته دوکا ورکوي الله د دې ته هدایت وکړي الله د مونږ ته په دین باندې کلک استقامت را نصیب کړي الله د مونږ د خپل علماء دیوبند سره مونږ ته اعتقاد را نصیب کړي او الله د مونږ ته په هغې باندې اعتماد نن یقینا چې د اباحت فتنه لګي نن غیر مقلد به تا ته وي وی خپل دلیل ګوره کړه نو چې ته په دا خو داسې دی لکه ډاکټران چې کلینیکونه بند کړي وایي تاسو خپله بس د میډیکل کتابونه ګورئ د ډاکټرۍ کتابونه خپل د خپل ځان علاج کړو نو ظاهره خبره ده که نه چې د دنیا نظام به سره درهم بلند ته چې عدالت ته ځې نو ته به ډېر ذهین وې په دا وکیل نه خو بیا هم ته جج سره مخامخ خبرې نشي کوئ د وکیل به ورته نسې واسطه به په منځ کې جوړئ ځکه چې وکیل په قانون باندې پوهېږي نو ته به په دنیا کارو نو ښه پوهېږي خو د دین خپلې مسایل دي دین به ته د علماو نه زده کوې قرآن او حدیث به ته د علماو نه زده کوې نن سبا غیر مقلد وایي قرآن او حدیث خپله ګوره بس ترجمې قرآن واخله بخاري ځان سره واخله بس هغې نه زده کوه بس الله د زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله د دې فتنې نه د امت حفاظت وفرمایي